سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. نن ورځ درښایم چې څنګه کولی شو د موبایل سپیډ او د انټرنیټ سپیډ تیز کو. که دغه پړاوونه مو تعقیب کړل نو په اسانۍ به وکولی شئ چې د موبایل او انټرنیټ سپیډ ډیر په یو نوي ډول باندې تیز کړئ. لومړی پړاو دا دی چې زموږ ستاسې دغه موبایل لنچر چې دی چې د موبایل پکې کار کوي، لکه وینډوز د کمپیوټر وینډوز چې ده، دا یو څه د موبایل د سستوالي لامل ګرځي. نو د دې لپاره تاسو ته زه یو لنچر درښایم. پلی سټور ته لاړ شئ، هغې نه بعد په سرچ کې سرچ کړئ ایوي لنچر، EVIE او لنچر LAUNCHER ایوي لنچر سرچ کړئ. کله چې سرچ کړئ دغه ما انسټال کړی دی، یوازې 9 MB دی، تاسو هم انسټال کړئ. دا خلاص کړئ، خپل موبایل مو هم دغه لنچر ته کنورټ کړئ. کله مو چې موبایل دې لنچر ته کنورټ کړئ نو تاسو څه کوئ، د موبایل سپیډ مو ورسره په مکمل ډول باندې تیزیږي. نو یو خبره ده چې تاسو د لنچر فعال کړئ پکې. نو کله چې تاسو دغه ایوي لنچر انسټال کړئ، وګورئ زما لنچر دې شکل ته واوښته چې دا بیا زموږ ستاسې د موبایل هغه کوم سپیس چې دی هغه هم ډېر نه نیسي او د موبایل سپیډ هم ورسره زیاتیږي. دویمه کیسه چې تاسو یې باید وکړئ هغه دا ده چې لایټ اپ وکاروئ، لکه لایټ فیسبوک وکاروئ، لایټ مسنجر وکاروئ، جیمیل گو وکاروئ، یوټیوب گو وکاروئ. دا هم د تاسو د موبایل د سپیډ د زیاتوالي لامل ګرځي. مثلا زه ځمه پلی سټور ته، دلته پلی سټور پیدا کوم، په دې ګورئ دغه دی ما لایټ فیسبوک انسټال کړی دی او خپل هم دغه لایټ فیسبوک کاروم. تاسو هم لایټ فیسبوک فعال کړئ، البته انسټال یې کړئ او هغه بل پړاو چې په وړاندې لرو دا ده چې سیټینګ ته راشئ، اپلیکیشن سیټینګ ته راشئ. دې کې بعضې فایلونه چې هغه انټرنیټ پکې زیات استفاده کوو، هغوی کې چچ په نوم باندې ډیټا وي، یعنې بېځایه ډیټا پکې وي، هغه پکې کلیر کړئ. زموږ ستاسې د موبایل سپیس یعنې خالیګاه هم ډکه کړې وي او زموږ ستاسې د موبایل سپیډ هم راکموي. مثلا یو له هغوی نه یوټیوب سټوډیو ده، هر څه سټوریج باندې به کلیک وکړئ، کلیر چچ باندې به کلیک وکړئ. دا ډیټا چې کله کلیر کړئ دې نه بهر شئ، بیا راشئ مثلا بل یوټیوب را خلاصوم، سټوریج باندې کلیک کوم، هر څه کلیر چچ دا مې هم ور ختم کړ. هر څه نور فایلونه هم ګورم، د مثال په ډول باندې دغه ویډمنټ سټوریج ترسمه، بیا په کلیر چچ باندې کلیک کوم، دې نه بیا بهر کېږم، هر څه نور اپلیکیشن یې ګورم، پورته راځم، دلته ګورم مثلا دغه کویک سټوریج وینئ 408 MB دی، کلیر چچ دا به ور صفر کړي، اندازه به یې راکمه کړي. همدا ډول ګوګل کروم هم وګورئ تاسو، وینئ دې کې هم شته دی، دا به هم ختم کړئ. نور اپلیکیشنونه هم وګورئ، یو په یو ټول وګورئ، کوم چې انټرنیټ ورسره استفاده کوئ هغوی کې دا ډېر راځي، لکه مثلا فیسبوک کې هم راځي، په جیمیل کې هم راځي، په ګوګل کروم کې هم راځي، ګوګل پلی سټور چې دی دې کې هم راځي، په ټولو کې راځي. نو دا چچ چې دی دا کلیر کړئ. تاسو د موبایل هارډ ډسک یعنې میموري هم ورسره بېځایه نیولي، هغه هم صفا کېږي او د موبایل سپیډ هم ورسره زیاتېږي. بل پړاو کې بعضې هغه فایلونه چې تاسو یې نه استفاده کوئ هغه ډیسیبل کړئ. طریقه دا ده چې سیټینګ ته راشئ، بیا ورپسې آف اینډ نوټیفیکیشن ته راځم، بیا اپلیکیشن ته راځم. په اپلیکیشن کې ګورم بعضې فایلونه شته چې د استفادې وړ نه دي. مثلا دا لومړی فایل والپیپر HD پروسیس یې ور سټاپ کړئ یا یې بیخي ان انسټال کړئ. هر څه همدا ډول نور ګورم، مثلا بیکګراوند اریزر دا هم پروسیس زه سټاپ کوم. همدا ډول ښکته راځم، نور پروګرامونه د تاسو په موبایل کې چې تاسو نه استفاده کوئ داسې یو په یو د هغې پروسیس سټاپ کړئ. کله چې پروسیس سټاپ کړئ نو بیا څه کېږي، د تاسو موبایل
بېځایه نه مصرف کېږي. دغه هم زه پروسس سټاپ کوم او بیا هر څه ما د دې سټاپ کولو نه وروسته نور فایلونه ګورم. مثلا نور فایلونه به څه وي، لاندې به ځو ورپسې. تاسو په خپل موبایل کې فایلونه ګورئ. صحیح، زما موبایل دی، تاسو موبایل د فایلونو ترمنځ توپیر ده. خپل موبایل کې به فایلونه وګورئ، کوم چې نه استفاده کوئ هغه به پروسس د هغو سټاپ کوي، ډیسیبل به یې کوي. صحیح، همدا ډول زه هر څه نور فایلونه هم ګورم. دغه ترو کالر دا هم پروسس سټاپ کوم. بیا هر څه ما ورپسې مثلا نور هم شته دي دلته. دغه سکرین لاک دا هم نه استفاده کوم. دا اډاب ریډر هم نه استفاده کوم، خو دا تیار سټاپ دی. ښه، نو داسې تاسو به وګورئ چې کوم فایلونه نه استفاده کوئ هغه ټول پروسس د هغوی سټاپ کوي. دا هم نه استفاده کوم، پروسس سټاپ کوم. نو کوم فایلونه چې نه استفاده کوئ پروسس سټاپ کوي، او کوم چې استفاده کوئ د هغوی سره غرض مه لرئ. بله مهمه کیسه دا ده چې په ډیسکټاپ باندې دغه د موبایل په ډیسکټاپ باندې دغه ساعت دی یا مثلا دې ته ورته نور شیونه دي دا ورباندې مه پرېږدئ. دا راونیسئ، ریمو یې کړئ. که تاسو نور هم څه لرئ، مثلا دا ګوګل سرچ دی، دا هم ریمو کړئ. په اصل کې دغه فایلونه زما خو دغه د موبایل انټرفیس همدغه ځای کې دی، ټول فایلونه همدلته موقعیت لري. خو تاسو که چیرې کې منیو لرئ نو بیا دغه فایلونه هم دې ځای کې مه کېږدئ، ټول همغه ځای کې ځای پر ځای راشئ. سیټینګ ته له راتګ څخه وروسته به تاسو راشئ سیسټم ته. سیسټم ته چې کله راغلی تاسو به راشئ ډیولپر آپشن ته. البته ډیولپر آپشن په موبایل کې د لومړي ځل دپاره خپله نه وي راغلی، نو د ده د پیدا کولو دپاره به تاسو راشئ اباوټ پون ته. کله چې اباوټ پون ته راشئ په دې کې به بلډ نمبر باندې 1 2 3 4 5 6 اوه کلیکه به پرې وکئ. پرله پسې به اوه کلیکه پرې وکئ. کله چې اوه کلیکه پرې وکئ ډیولپر آپشن به تاسو سره جوړ شي. کله چې ډیولپر آپشن جوړ شي دې باندې به کلیک وکړئ، دا به راخلاص شي. کله چې راخلاص شي لاندې به لاړ شئ، دې کې به تاسو پیدا کئ ترانزیشن انیمیشن سکال، وینډو انیمیشن سکال، انیمیټر ډیوریشن سکال، دا به کې پیدا کئ. دا چې کله پیدا کئ کلیک به پرې وکئ، دا به خلاص کئ. چې کله خلاص شي دا به تاسو آف کئ. چې کله آف کئ د بل به هم خلاص کئ، دا به هم آف کئ، د دریم یو به هم آف کړئ. اوس به تاسو د موبایل سپیډ ډیر تیز شي، تیز حرکت به کوي. ګورئ زه دې نه بهر کېږم، ګورئ څومره په تیزۍ سره، بیا بیرته ورداخلېږم، څومره په تیزۍ راخلاصوي، مخکې دومره تیز کار نه کوو. یا هم که تاسو غواړئ چې مکمل یې آف نه کړئ نو بیا داسې وکئ چې دې ته یوازې انیمیشن سکال 0.5 وټاکئ او د بل کې هم 0.5 وټاکئ، په د بل کې هم 0.5 ورته انتخاب کړئ، یعنې درو واړو کې چې وکئ 0.5. نو دې سره به هغه سرعت هم تیز وي او د وینډو انیمیشن به هم له منځه نه ځي. بل کار چې هغه باید تاسو ترسره کړئ هغه په همدې ډیولپر آپشن کې څه کار دی، هغه دا ده چې تاسو به د وینډوز بیکګراوند چې کوم په بیکګراوند کې آف دي د هغوی تعداد به رقم کوي، لیمیټیشن به ورته وټاکئ. زه څه دا تاسو ته ښیم چې دا څنګه کېږي، کوم ځای کې کېږي. ګورئ بیکګراوند پروسس لیمیټ، بیکګراوند پروسس لیمیټ ته چې راشئ سټنډرډ لیمیټ انتخاب دی. دې کې به تاسو چې انتخاب کوئ یا به 3 انتخاب کوئ یا 4. اټموسټ 4 پروسیسرز، زما وړاندیز همدغه ده چې 4 پروسیسر انتخاب کړئ. کله چې تاسو دغه بیکګراوند کې ګورئ، اوس زما په بیکګراوند کې راکم شول، پخوا به زما بیکګراوند کې ډېر پروګرامونه همداسې خودي سره خلاص و، زما د موبایل سپیډ به یې راکمولو. نو دا تاسو چیک کړئ، لیمیټ یې کړئ، یوازې په دې کې تاسو 4 پرېږدوئ یا هم 3 پرېږدوئ. نو هغې نه وروسته بیا د تاسو د بیکګراوند کې پروګرامونه ډېر نه پاتې کېږي. همدا ډول بله کیسه چې ده هغه دا ده چې دغه ډیسکارډ اکټیویټیز دا هم آن کړئ.
ډیسک کار اکټیویټي آن کول ښېګړه دا ده چې destroy every activity as soon as the user leaves it. کله چې تاسو کوم کار ترسره کوئ هغه چې څنګه پرېږدوئ ډایرکټ له منځه ځي، یعنې د تاسو موبایل په پروسس کې نه پاتې کېږئ. نو دا هغه مهم یو څو پړاوونه دي چې تاسو خپل موبایل کې ترسره کړئ او ستاسو د موبایل سپیډ ورسره په مکمل ډول باندې تیزیږي او تیز کار کوي. هیله ده چې دغه ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ.